أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فپرونی سبق کی آخره کې د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات نه د یو څو نمونه ذکر شوي وو چې آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عمران علیه السلام. نن د عمران علیه السلام د کور والا دغه د بیبي تذکره او داسې د مریم علیه السلام تذکره په دې آیاتونو کې دوم په دې آیاتونو کې په نصارو باندې رد دی چې هغه بداوي چې عیسی علیه السلام چې دی دا زموږ خدای دی، موږ په درجه د خدای کې ګڼو چې څنګه الله تعالی دی داسې زموږ لپاره دی خدای دی. نو په دې آیاتونو کې رد کوي په نصارو باندې چې عیسی علیه السلام چې دی د مریم علیه السلام زوی دی او مریم چې دا چې دی نو د دې مور او پلار شته، د دې یو خاندان موجود دی. نو عیسی علیه السلام خو مخلوق شو، مخلوق چې دی نو خالق نشي کېدی. نو په دې آیاتونو کې په هغې باندې رد دی. بل دریمه خبره دا ده چې په مخکني شریعتونو کې کوم انبیا چې تیر شوي دي، پخواني انبیا چې کوم تیر شوي دي، د هغوی په شریعت کې د عبادت یو طریقه دا وه چې هغه به یو ماشوم به پیدا شو یا په خېټه به د چا ماشوم و، نو د هغې به یې نظر منښته به یې منله که الله تبارک وتعالی ماله ماشوم راکړو نو زه به چې د خپل د الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره او دغه د کور د خدمت لپاره به چې هغه ته به وقف کوم. یعنې د دنیاوي څه مشاغل به دغه نه اخلم، که د دنیا کاروبار شو یا نور څه کار شو هغه به دی نه کوي، د صرف او صرف د الله تبارک وتعالی عبادت به کوي. نو دارنګې د دې قاعدې کلیې د وجې چې دی نو د عمران علیه السلام کور والا چې د هغې نوم حنا و، حنا بنت فاقوزه، هغې دا منښته او نظر یې ومنو چې الله زما په خېټه باندې چې کوم ماشوم دی نو دا د بیت المقدس د خدمت لپاره او ستا د عبادت لپاره زه د دې نظر منم. که چېرې دا هلک پیدا شو نو دا به ستا د کور خدمت به کوي. نو په دې آیتونو کې هغې طرف ته چې دی نو اشاره ده او واقعه ذکر کړې ده. وایي کله چې دې نظر ومنو د هغې نه وروستو د مریم علیه السلام چې دی نو کله د عمران علیه السلام کور والا چې حنا د دې چې دی نو ماشوم دا لږ په ځای چې دی نو جینۍ پیدا شوه. چې کله جینۍ پیدا شوه نو دوی افسوس او د حسرت یې وکړو چې الله ما خو چې دی نو غوښتی و چې هغه به ماشوم پیدا شي، ولې په هغې زمانه کې چې کوم رواج و د هغې رواج دا چې هغه به ماشوم چې دی نو قبلو د جومات د خدمت لپاره، او عموما د جومات خدمتونه هلکان کوي، جینکۍ دا نشي کولی. په معاشره کې هم چې دی نو موږ ګورو چې دی نو جینکۍ د جومات خدمت نه کوي بلکې هلکان کوي. نو دارنګې په هغې زمانه کې هم د جومات خدمت به چې و نو هغه به هلکانو کوو، جینکو به نه کوو. نو دې د افسوس د حضرت نه وي چې الله ما خو چې دی نو کوم ماشوم نظر چې منلی و د کوم ماشوم نظر مې منلی و جینۍ پیدا شو، هغه خو هلک نه دی. نو الله تبارک وتعالی ورته فرمایي وایي زه ښه پوهېږم چې دی نو جینۍ چې دی نو دا پیدا شوې ده، لیکن دا جینۍ چې ده دا به د هلکانو نه هم غوره وي، بلکې دا د دې اخلاص و، دومره په اخلاص سره یې نظر منلی و چې دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې کوم کرامت او کوم چې دی نو کوم د دې برکات دي هغه د دنیا چې څومره جینکۍ دي د هغې ټولو نه تر دې چې د هلکانو نه به هم هغه ډېر زیاتې وي. په دې آیاتونو کې هغې واقعي طرف ته اشاره ده. اذ قالت یاد کا هغه وخت قالت چې وي امرأة عمران ښځې د عمران علیه السلام چې نوم یې حنا بنت فاقوزه ربي ای رب زما انی نذرت لک ما منښته منلې ده لکه تا لره ما د هغې ولد د هغې ماشوم فی بطني چې په خېټه زما کې دی محررا چې هغه به آزاد وي، یعنې د بیت المقدس د خدمت لپاره به هغه آزاد وي، هغه د بیت المقدس خدمت کوي. فتقبل مني پس قبول کړه مني زمانه انک انت السمیع العلیم انک انت بشکت السمیع اوریدونکی خبر زما لره، یعنی زه چې کومې خبرې کوم ما چې کوم نظر منلی ته زما د خبرو له اورېدونکی العلیم تعلیمي په نیت زما باندې زما نیت خدا او چې هغه به چې دی نو هلک پیدا شي خو هغه جینۍ پیدا شوه. فلما هر کله وضعتها چې وزېږو د ښځې د عمران د جینۍ لره د ماشوم لره قالت نو ووي
د افسوس د وجې وي ربي ای رب زما انی بشک زه چې یم وضعتها زیږولی دی ما دا ماشوم انثى جنۍ دا چې دی نو دا حمل چې دی ما زیږولی دی انثى جنۍ والله اعلم بما وضعت الله ښه پوهېږي ښه پوهېدی بما په هغې ماشوم باندې په هغې ولد باندې په حمل باندې وضعت چې زیږولی دی وليس الذكر كالانثى واستدې چې کوم حسرت افسوس کړل دا غیرت کوي چې وليس الذكر نه دی دا نارینه کالانثى په شان د جنۍ چې کوم تعالی ما درکړی دی واني سميتها نم بشک ځچیم سميتها نم یې بعد د دې جنۍ مریم ویل کېږي عابدې ته خدمتګزارې ته ویل کېږي نو ځکه چې دی نو د دې نوم مریم کېښود واني اعیدها بشک ځچیم اعیدها پناه کړي وما د بچي لره د ماشوم لره بېکا تا سره وذریتها اولاد د دې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه نو فرمایي حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماشوم پیدا شي نو دا شیطان چې دی نو دا ماشوم مسه کوي کله چې دا ماشوم د دنیا ته راځي نو دا شیطان دې مسه کوي په د باندې خپل لاس ووي راغی جوړي دا ماشوم جاړي نو وايي سوای د مریم علیه السلام او چې د عیسی علیه السلام نه چې الله تعالی چې دی نو د دې بس ساتلی په دې چې د جوړانو مسه کړی نو یو طرف ته مفسرین فرمایي چې په دې کې دی فضیلت راځي فضیلت جزئی راځي یو خاص فضیلت چې دی نو هغه صرف او صرف د عیسی او دغه د مور د مریم علیه السلام نه پاره دی بلکې تمام انبیاء باندې د فضیلت نه ثابتېږي بلکې نور انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات چې هغه هم د دې اصل نه چې دی نو هغه پاک وو وذریته من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه فتقبلها ربها بقبول حسن امام جساس رحمت الله علیه فرمایي د دې آیاتونو ما ته ذکر کوي وای څنګه چې دی نو پلار ته د بچي د تعلیم د تربیت چې دی نو دا حق حاصل دی هغې ته ولایت حاصل دی چې خپل ماشوم تربیت وکړي نو دارنګې مور ته هم چې دی خپل ماشوم د تعلیم او د تربیت چې دی نو حق حاصل دی ولې وایي که مور ته د تربیت حق حاصل نه وي نو مریم علیه السلام چې دی نو مور به نظر او منښته به یې نه منله دوم دا خبره ذکر کوي چې څنګه پلار خپل بچي له خپل ماشوم نه نوم کېښودی شي نو دارنګې مور چې دی نو خپل ماشوم نه چې دی نوم کېښودی شي نو فتقبلها ربها بقبول حسن پس قبول کو دا جنې چې ربها رب د دې بقبول حسن په قبولتیا خسته سره په قبولوالي خسته سره یعنی کله چې مریم علیه السلام پیدا شو د دې مور منښته منلې وه نو دا یې بوتله د بیت المقدس چې کوم عابدین مجاورین هغوی څخه بوتله د دې نه مخکې د مریم علیه السلام پلار چې و عمران دا د بیت المقدس امام و لیکن چون کې دا چې کله د مور په خېټه باندې و نو د یو والد صاحب وفات شو عمران علیه السلام دا وفات شوی و د حالت حمل کې چې دی نو دا وفات شوی و د عمران علیه السلام نو دا چې کله بوتله دغه ته د جومات د مجاورینو څخه بوتله نو په هغې کې چې زکریا علیه السلام وماوه نو دیو ټول وی چې نو الله تعالی فرمایي فتقبل ربها بقبول حسن فقبول کړه په قبول خسته سره یعنی الله تبارک وتعالى دغه په ځل کې دا واچو چې تاسو د جنې قبول کړئ عام دستور خدا او چالک په قبولو لیکن الله تبارک وتعالى هغه په ځل کې د مجاورینو د عابدینو په ځل کې الله تبارک دا خبره واچوله چې تاسو د جنې قبول کړئ نو کله چې هر یو چې دا خواهش لرو چې د دې جنې تربیت پمن کو لیکن زکریا علیه السلام و فرمایل چې د دې جنې تربیت او پرورش بزو کوما ولی چې یو د دې ماسه چې ده یعنی د مور خور چې ده هغې نوم عیشا بن فاقوزه هغه چې دی نو زموږ په کور کې ده او ماسې چې ده نو هغه د مور نه وروستو د جنۍ د مور نه وروستو ماسې ته چې دی نو هغه حق حاصل دی د تربیت او د ولایت په شریعت کې دا مسله هم ده نو هغوی ته چې دی نو د دې خبرې ولایت حاصل دی هغه به د ښه تربیت وکړي لیکن ټول مجاورین عبادت گزاره چې کوم عابدین هغو دا خواهش و چې دا جنۍ چې دی د دې تربیت په من کړو اخر په دې کې اختلاف راغلی دو چې دی نو قراندازي وکړه چې دی نو خسڼې واچو خسڼې په داسې طریقه باندې واچو مخکې آیاتونو کې روان دي چې دوی خپل قلمونه ډوبوي په سمندر کې چې د چا قلم راوپوش شو یعنی د هغې نه سید توی نه شو راوپوش شو سر یې راپبره شو نو چې دی نو هغه به د دې تربیت کوي کله چې دوی سمندر ته لاړه دوی چې دی نو قراندازي خسڼې وکړو ټول مجاورینو عبادت ګزار خپل قلمونه چې دی نو اوبو ته څنګه کوز کړه نو چې دی نو غزار یې کړه د زکریا علیه السلام چې دی نو هغه قلم را په بر راوخت او چې د هغې نه سید توی نه شوه نو الله تبارک وتعالی هغه د زکریا علیه السلام چې دی نو په کفالت او په پرورش کې ورکړه نو کله چې دا ماشوم وه چې لږ لویه شوه نو زکریا علیه السلام د دې لپاره د جومات خواته یو کوټه جوړه کړه په هغې کوټه کې به چې د ورځې به د الله تبارک وتعالی عبادت کو
او د شپې به چې دی د خپل ماسي کور ته به بیا راتله. نو یو ورځ چې دی نو کله به زکریا علیه السلام به چې په سکار باندې ته نو په دې پسې د باندې به تالې ولګولې، تاله به یې ولګولې. کله چې زکریا علیه السلام په دې باندې رادن نه شو چې وبې کتل نو قسما قسم میوې به چې دی نو دې څخه پرتې وي. زکریا علیه السلام ته تپوس وکړي دا میوې د کوم ځای نه راځي؟ نو هغه دې به ورته وفرمیل چې دا الله تبارک وتعالی مال راکوي. نو په دې کې کرامت ثابتېږي د اولیاء کرام علیهم السلام، د اولیاء کرامو چې کوم د الله تعالی ولیان دي د هغو کرامتونه په دې کې ثابتېږي. څنګه چې دی نو زکریا علیه السلام چې دی نو مریم علیه السلام د کرامت په دې کې ثابتېږي. نو دا واقعه چې نن بیانوي. فتقبل پس قبول کړه دا مریم ربها رب د دې بقبول حسن په قبولتیا ښایسته سره، وانبتها نباتا حسنا او زرغونه کړه دا مریم علیه السلام په زرغونوالي ښایسته سره. یا بله ترجمه وانبتها نباتا حسنا پرورش د دې وکړه په پرورش ښایسته سره، وانبتها نباتا حسنا او لوی کړه دا په لویوالي ښایسته سره. وایي چې نن په بعض روایتو کې راځي چې زکریا علیه السلام د دې لپاره چې نن یو نوکر ونیوله چې هغه به دې له پی ورکوي. لیکن بعض روایتونه دا ثابتېږي چې زکریا علیه السلام چې دی نو د دې لپاره نوکر د پوی لپاره نه نیول، بلکې دا په خپله چې دی نو لویه شوه. وانبتا نباتا حسنا لویه شوه دا په لویوالي ښایسته سره. وکم ماشوم به چې پوره په کال کې لویېد نو مریم علیه السلام هغه په ورځ کې لویېده، دومره زر دا لویه شوه. فتقبل پس قبول کړه د مریم ربها رب د بقبول حسن په قبولتیا ښایسته سره، وانبتا نباتا حسنا لویه کړه دا مریم علیه السلام نباتا حسنا په لویولو ښایسته سره. فکفلها زکریا وکفلها زکریا او ذمواري وګرځو د مریم زکریا علیه السلام یا په تربیت کې ورکړه دا مریم علیه السلام زکریا علیه السلام ته. کلما دخل علیها هر کله به دخلا چې داخل بشو علیها په دې مریم علیه السلام باندې د کوټې ته زکریا علیه السلام المحراب د محراب د کوټې ته وجد د وبې موجود عندها دې څخه رزقا رزق. سلف صالحین چې کوم بعض مفسرین فرمایي د دې رزق نه د میوونه چې مراد هغه دنیاوي میوې دي چې د اوړي میوې به وي هغه په جمی کې وي، د جمی میوې به چې وي نو هغه په اوړي کې دې څخه ولې دي. ولیکن امام مجاهد رحم الله فرمایي چې نه د دې نه چې دی نو هغه صحیفي مراد دي چې هغه ول الله تبارک وتعالی رزق ورکړو چې هغې ته روحاني غذا ویلی کېږي. نو وی فرمایل زکریا علیه السلام قال وی زکریا علیه السلام یا مریم یہ مریمی انا لکی د کم ځای نه تا لره یا چرته نه تا لره هذا دا میوې دا رزق. قالت وی مریم علیه السلام هو دا رزق چې دی دا میوې چې دی من عند الله دا طرف د الله نه وي. ان الله بشک الله تعالی یرزقو رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب بې د حسابه. اذ قالت یاد کړه هغه وخت قالت چې وی امرات عمران ښځې د عمران چې نوم یې حنا بن فاقوزه ربي ای رب زما انی بشک زه چې یم نظرتو ما منخته منلې ده لکه تا لره ما د ولد د ماشوم ما فی بطني د هغې څه ما فی بطني چې په خېټه زما کې دی محررا چې هغه به آزاد وي د خدمت د بیت المقدس دپاره. فتقبل مني پس قبول کړه مني زمانه انک انت بشک ته چې السمیع اوریدونکی خبرو زما لره العلیم عالمي په نیت زما. فلما پس هر کله وضعتها چې وزیږو دې ښځې د عمران دې ماشومې لره قالت نو وی د افسوس د وجې وی دې ښځې د عمران ربي ای رب زما انی وضعتها بشکه زه چې یم وضعتها زیږولی دی ما دې ماشوم لره انثی جینۍ والله الله تعالی اعلم پوهه دی بما پاغې څه باندې پاغې ماشوم باندې وضعت چې پاغې بچي باندې وضعت چې زیږولی دی دې ښځې د عمران ولیس الذکر کالانثی نه دی دا نارینه کالانثی په شان د جینۍ. و انی بشک زه چې یم سمیتها نوم یې ایښی دی ما دې جینۍ لره مریم ویلی کېږي عابدې ته خدمتګزارې ته چې الله عبادت کوونکې وي. و انی بشک زه چې یم اعیدها پنانیوم دی بچی لرا دی ماشومی لرا بکا ستا سرا و ذریتها او اولاد دی لرا یعنی د عیسی علیہ السلام لرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. نو مفسرین فرمایي صابح صاحب د شاه منصور فرمایي چې زموږ والد صاحب فرمایل
چې څوک د بزرګانو قبرونو ته لاړ شي کم بزرګان چې په خپل ژوندانه باندې چې نه خپل ژوند کې چې نه د مخلوقاتو لپاره د عوامو د خلکو لپاره دعاګانې وکړي نو د مرګ نه وروسته پس چې څوک د هغوی قبرونو ته لاړ شي نو الله تبارک وتعالی د هغوی دعاګانې قبلوي په هغې کې به یې یو څو تذکره کوله چې اجمیر صاحب چې دی داسې شیخ د بغداد و یو بل موسی کاظم رحمت الله علیه داسې شاه منصور شیخ صاحب چې وایي د دې قبرونو نه چې څوک لاړ شي د دې بعض بزرګانو نه الله تبارک وتعالی د خلکو دعاګانې قبلوي نو طالبانو به چې سوال کوو چې حضرت چې موږ به ستا قبر ته راشو نو زموږ دپاره به تاسو څه دعا کوئ نو هغه به وفرمایل چې زما قبر ته څوک راشي نو الله تعالی به ورله چې دی نو د قرآن فهم او معنی او پوهه به ورته الله تعالی نصیب کوي نو دې آیاتونه نه ثابتېږي که څوک چې دی د اولیاء کرام قبرونو ته لاړ شي هلته کې څه دعا وکړي نو الله تبارک وتعالی د هغوی دعاګانې قبلوي فتقبل پس قبول کړو د ماشومې لره ربها د مریم علیه السلام ربها رب دده بقبول حسن په قبولتیا ښایسته سره وانبتها لوی کړو د مریم علیه السلام نه نباتا حسنا په لویولو ښایسته سره وکفلها زکریا وکفلها او ذمواري وګرځو د دې مریم علیه السلام زکریا علیه السلام کلما هر کله دخله چې داخل وشه علیها په دې باندې په مریم علیه السلام باندې زکریا علیه السلام المحراب د هغې کوټې نه وجد وبیموند عندها د مریم علیه السلام څخه رزقا رزق میوې قال وبوي زكريا عليه السلام يا مريم يا مريم انا لك د کم ځای نه لکی تالره د شرط نه تالره هاذا دامیوي قالت وی مریم علیه السلام هو دامیوي چې دا رزق چې دی من عند الله دا طرف د الله نه دی یعنی الله تبارک وتعالى جنت نه ما ترالیږي را نازلې ان الله بشک الله تعالی يرزق رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې غواړي بغیر حساب بيد حسابه اذ قالت یاد کړه هغه وخت قالت وی امراتو خزی عمران د عمران علیه السلام ربي ای رب زما انی بشک ازچیم نظرتو ما منخت منلی دا نظر می منلی لکه تالره ما د ماشوم فی بطنی ما د هغه ماشوم فی بطنی چې په خېټه زما کې دی محررا چې هغه به آزاد وي د خدمت د بیت المقدس لپاره فتقبل پس قبول کړه مني د طرف زمانہ انک انت بشک تچی السمیع اوریدونکې العلیم عالم فلما پس هر کله وزعتها چې وزیګو دی بچی لرا قالت نووی ربي وی خزید عمران ربي ای رب زما انی بشک زچیم وزعتها زیګول دی ما دی بچی لرا انثى جنی والله الله تعالی اعلم خپها دی بما پاغسا پاغ بچی باندې وسعت چې زیګول دی وليس الذكر ند نارینا کالانثى پشان د جنی وإني بشك زچیم سمیتها نمی خلما دی جنی لرا مریم وإني بشك زچیم اعیدها پنانیم لدی معشوم یعنی لدی جنی بکاس تاسرا وذریتها او اولاد لدی من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا فتقبلا پس قبول کړه دی لرا ربها فتقبلا پس قبول کړه دا جنی ربها رب ددی بقبول حسن فقبولتیا خسته سره وانبتها او لوی کړه دا جنی نباتا حسنا ولویوالی خسته سره وکفلها او په تربیت ذمہواری وګرځو د دې جنی زکریا د مریم علیه السلام زکریا علیه السلام کلما هر کله دخله چې داخل وشو علیها په دې مریم علیه السلام باندې زکریا علیه السلام المحراب د کوټینا وجد نبوبیموند عندها د مریم علیه السلام څخه رزقا میوی رزق قال نووی زکریا علیه السلام یا مریم ای مریم انی لکی د کم ځای نه وي تالره هذا دا میوی قالت وی مریم علیه السلام هو دا رزق چې دی من عند الله د طرف د الله نه وي ان الله بشک الله تعالی يرزق رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې غواړي بغیر حساب بيد حسابه صدق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا ربنا اغفر لي ولوالدي
من الخزي والكسل، وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر، وأعوذ بك من المغرم والمأثم، وأعوذ بك من وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من شر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من السلام صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا الله يا رحمن يا كريم يا غفور يا حنان. يا الله الدرس تقبل درباري عليك قبول ومنزولك. يا الله سوابنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام صحابه کرامو ته زموږ ټول څومره رشتهداران د دې دنیا نه تللي دي په دې حاضره مجلس کې چې چاته رشتهداران د دې دنیا نه تللي دي، زموږ استادان چې کوم د دې دنیا نه تللي دي، آدم علیه السلام نه وایي تنن تعالی کوم مسلمانان چې دنیا نه تللي دي ټول روحونو ته یا الله دې ثوابونه ورسوي. یا الله دې قرآن او توفیل برکت سره یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ ته د قرآن حکم نصیب کړي. یا الله د قرآن چې کوم حقوق دي یا الله هغه لایقي توفیق راکړي. یا الله د دې قرآن د عظیم الشان نعمت نه موږ محروم نه کړي. یا الله د قرآن د قیامت پر ورځ باندې یا الله زموږ سفارشي وګرځوي. یا الله موږ له خصوم نه راځي، یا الله استاد قرآن ته خارج بولو ناسو، یا الله دا زموږ لپاره سفارشي وګرځوي. یا الله په وخت خبره کې یا الله، یا الله په وخت محشر کې یا الله په میدان محشر کې یا الله زموږ لپاره سفارشي وګرځوي. یا الله یا الله دې زموږ خلاف کې د حجت او دلیل ونه ګرځوي. یا الله زموږ لپاره یا الله سفارشي وګرځوي. یا الله سفارشي وګرځوي. یا الله په دې حاضر مجلس کې چې الله چا څومره رشتهداران بیمار دي، یا الله څوک بیمار دي ټول شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي. یا الله چې څومره ضروري حاجات دي خپل خیر